الحمدلله د الله پاک لاک لاک شکر دی او زمونږ د باباجي دعاګانې دي هغه موږ ته الله قبول کړي دي او زما مشر ورور شیخ صاحب ته به ډېرې زیاتې دعاګانې کولې هغې زمانه کې زه طالب وم خو الحمدلله شیخ صاحب مدرس و د 21 کالو په عمر کې زمونږ شیخ صاحب الحمدلله دا درس شروع کړی دی 21 کالو عمر کې څومره کم عمر دی ډیر زیات کم عمر خو باباجي په کور کې لویه هستي وه والد صاحب مکلک عالم و زیات کتابونه هغوی سره ویلي وو د 21 کالو عمر کې مدرس شوی دی او د احادیثو درس یې د کم وخت نه شروع کړی دی ما په خپله دا کتابونه چې به وې شیخ صاحب سره مې دا واړه کتابونه په یادو باندې شروع کړي دا نحو امیر ما ته به شیخ صاحب دا رکوټ شر جامع دا یادوه دا به ما نه اورو دا میزان الصرف به ما نه اورو والد صاحب میرا سره دا صرف می شروع کړی اوس هم ما ته الحمدلله یاد دی بدانه صدق الله تعالی فی الدارین کې پهلې صحیح ثلاثي مجرد راشد بابسته ما نه تپوس کوم ما ته یاد دی ځکه والو به نو زه په اتم جماعت کې او په اتم جماعت کې نو شیخ صاحب له به زمونږ چوټیانې وې مدرسې ته به زه لاړم د دوی ټلو ته به ما کتل چې کله به د ټلې ختمه کړه نو ما ته به پکې سبق وې زه په اتم جماعت کې وم چې شیخ صاحب د هغې وخت نه د حدیثو درس شروع کړی دی زه اتم جماعت کې وم په هغې وخت کې 1988 کې ذاتم جماعت کې وم شیخ صاحب الحمدلله حدیث پڑھاول او پړومبي کال باندې چې مدرس شو نو 18 کتاب یې پړومبي کال باندې الحمدلله دا پړو کړی دي او د نحو امیر نه چې شروع کې نو قاضی حمدالله امیر زاهد مولا جلال یو کتاب داسې نشته چې شیخ صاحب دغه پړو کړی دي او الحمدلله ټول عمر یې په چوټیانو کې دورې کړي دي د نحو دوره به کوله د میراثو دوره به الحمدلله شیخ صاحب کوله بیا به وړه دوره کوله ټول عمر الحمدلله د حدیثو درس یې کړی دی اوس هم ماته هغه وخت یاد دی داسې وخت به په شیخ صاحب باندې راغی یو ځل ورته کور کې په میز باندې چې ایښودی وه کتاب به کته د المارۍ نه دا کتاب راواله دا راواله شیخ صاحب مدرسې ته لاړه خو دا ورته پته نه وه لګېدلې چې ما سهار چې څکلې ده او که ما نه ده څکلې ډېرې زیاتې خوارې الحمدلله کړي دي او یو خبره به په فخر باندې وکړم پاکستان کې چې څومره محدثین دي تر هغې تقي عثماني صاحب پورې یو به پیدا نه کړي چې په یوازې باندې دورې حدیث پرړو کړي بغیر زموږ د شیخ صاحب نه ټول د دورې حدیث کتابونه دا به شیخ صاحب په یوازې باندې الحمدلله دا پړاول دا بیا وروسته دا بعضې کتابونه اوس هم الحمدلله بخاري جلد اول ورسرې وي بخاري جلد ثاني ورسرې وي ترمذي جلد اول ورسرې وي ترمذي جلد ثاني ورسرې وي او کال انشاءالله العزیز ابدرت مني زحمت ته وي موږ بعضې وخت کورونو کې مشوره وکړو شیخ صاحب الحمدلله زموږ خبره مني ما یې ورته یم چې یو څو کتابونه پکې کال د دور حدیث نور هم زیات کړه یو ځل تنګي کې شیخ صاحب په یوازې دور حدیث پړاوه نو مشر شیخ صاحب حسن جان مولي صاحب له الله ډېر لوی علم ورکړی او بالکل تا به وی چې پی ډي ډاکټر دی د حدیث نو هغه سره دورې حدیثه ختم وکړو نو هغه سره ګاډي کې کېناستم راتلم موږ به د هغه علم ته حیران هغه ما ته وی یوسف احمد وی زه ستا د ورور د شیخ صاحب نوم یې واخېست زه د دې علم ته حیران یم وی چې دله الله څونه پویه ورکړې ده وی زه دته ما ته وی حیران یم یاره ما په اړه کې مونږ خو تا ته حیران یو خو الحمدلله زمونږ په کور کې یو داسې انسان شته چې هغه ته په تعجب او په حیرت کې واقع کړی حقانیه کې انوار الحق مولوي صاحب ډېر زیات صفت د شیخ صاحب وکړه ما ته وی الله وله ډېرې لویې ملکې ورکړې دي او زمونږ د شیخ صاحب چې څومره شاګردان دي الحمدلله د ځمکې په سر به دومره شاګردان د چاني دلته څومره شاګردان حقانیه کې څومره شاګردان هغوی نه استعفا اخلي ما ته اوس هم یاد دي انوار الحق مولوي صاحب زوی سلمان راغی ماشومانې جینکۍ ورسرې وې او شیخ صاحب نور هلته نشم تللی نو هغه ورته وی ما ته والد صاحب ووی زه بیمار یم ورور مې وفات شو دا ماشومان یې ورله بوځه چې دا د مولانا صاحب نوسی دله په جرګه رالیږلي دي شیخ صاحب ورته غږ ونه کړی شو
دا د الله پاک احسان دی او دا د حدیثو کتابونه دور حدیث طالبان نه تپوس وکړه چې د حدیثو کتابونه ښیي لکه د جمعې تقریر چې د خلکو ته یادیږي دغه رنګ الحمدلله دا شیخ صاحب درس کې الله یو برکت پیدا کړی ډیر خلک الحمدلله موږ ته وایي موږ رسول الله مبارک په خوب کې لیدلی دی هغه دلته موږ لویې دورې له رالیږلي استخاره هم کړې ده ډېر زیات طالبان راته وایي نو تاسو به زموږ شیخ صاحب ته دعاګانې کوئ چې رب العالمین ورله زندگی ورکړي او دا کم خیر ته الله پاک خوروي رب العالمین ته دا خیر د همیشه دپاره خور کړي شیخ صاحب خو بعضې وخت کې خلک وي عمر بې څومره نو زه ورته په دې کلي کې وښیم یم دا پلانکې ته مشر دی دا پلانکې ته مشر دی ما ته ویه خو هلکان دي زه ورته یم کوم بوج چې په شیخ صاحب باندې دی نو دا بوج خو په چا باندې نشته که نه الحمدلله پنون به شیخ صاحب داسې پړاول او په خوږ اواز باندې به چې شیخ صاحب کم درس کو چې هغې به څومره خوند کو ښه برابر اوس د دې زمانې الحمدلله محقق مدقق چې څومره ته به چې درس کې کښېنې ته به وایې چې د امام ابو حنیفه صاحب ناست دی او که راته شیخ صاحب ناست داسې دلایل شیخ صاحب په درس کې به وي په خدای باور وکړه که ما د یو محدث نه اورېدلي داسې تحقیق بکو خلک به په خیرت کې واقع کړل نو الحمدلله زمونږ دپاره د فخر خبره ده الله دې زندګۍ کې برکت پیدا کړي او ما چې د څومره استادان نه الحمدلله سبقونه ویلي دي ما ته یاد دي ما ته کتو ته حاجت نشته زه طالبانو ته ویم شیخ صاحب سره چې ما دوره کړې ده نو که دا کتابونه تاسو شیخ صاحب سره وایو دغه شانتې به درته وایي الحمدلله ما ته یاد کړي دي ما ته یاد دی الحمدلله د شیخ صاحب درس به هسې م یادېده ما سره ډېر کتابونه ما د شیخ صاحب نه ویلي دي الله دې زندګۍ کې برکت پیدا کړي موږ ته په الحمدلله فخر حاصل دی او د دوی دا سعی دا مشقتونه او دا خوارې او دا درسونه دا د رب العالمین په خپل دربار کې قبول او منظور کړي هغه انسان چې رسول الله مبارک ورته دعا کوي زنانه را کړ د ډېرچن نه راله دا یو خبره کوم شیخ صاحب ناست هغه په دې اکثر خفه کېږي په دې مخامخ صفت باندې او حقیقت یې ویم نو د ارچن نه یو زنانه را کره راله نو هغې ویل د شیخ صاحب سره میلاویږي مین کره راله نو چې هغه راله نو کور یې ورته وي یاره خو زنانو سره نه میلاویږي زه به خامخا میلاویږم بیا وی ما رسول الله مبارک په خوب کې بیګا لیدلی صحابه ورته ناستو وی هغې صحابو ته وی چې لاس اوچت کې وی هغوی لاس اوچت که وی چې دعا وکړې چې الله شیخ الحدیث محمد ادریس صاحب په زندګۍ کې الله پاک برکت پیدا کړي الله په علم کې برکت پیدا کړي الله په مال کې برکت پیدا کړي وی درې دعاګانې ورته وکړې وی زه به خامخا ینم نو دا الحمدلله زمونږ په کورنۍ دا د رب العالمین عظیم احسان دی یړوان د ورځو کې ورسره کېناستم ما ته یوسف احمد الله پاک مې په خوب کې ولیده بیا ما ته رسول الله مبارک مې په خوب کې ولیده قسم دې زما دا بچي ما ته وایي یره وایي موږ ورځو چې موږ ته دعاګانې وکړي الحمدلله دا موږ ته دعاګانې کوي زموږ د والد صاحب په ځای دی موږ سره مینه ساتي الله دې زندګۍ کې برکت پیدا کړي